ان شاء الله العزیز تیر به حد بده دعاګانې کولی شي او الله پاک به ستاسو دا ټول مشکلات دا به حل کړي، پریشانۍ او ختمې کړي او ټول حاجتونه مو پوره شي. نو دا یو ځل خامخا دا وظیفه شپې د ماسخوتن مانځه نن تاسو ته یو داسې وظیفه ښیم چې په الله مې دې قسم وي چې که چا صحیح طریقې سره دا وظیفه وکړی نه استغفار یې په دې طریقه وکړو نو که د مشکلات حل نه شول نو بیا ما ته وایه که زه چېرته جمع یم بیا ما ته وایه چې واقعي ما په دې طریقه استغفار وکړو د ما حاجت پوره نه شو. بلکل زه ذمهوار یم ځکه دا د مونږ ګناهونه دي چې مونږ باندې مشکلات راځي. دا د مونږ دا پریشانۍ چې دي دا د رزق تنګي چې ده نن سبا خلک څومره خلک دي چې بې حیایۍ پسې ګرځي نو مشکلات به نه راځي. کوم انسان چې زناکارۍ پسې ګرځي بدکارۍ پسې ګرځي نو ظاهره د هغه باندې خو رزق تنګي راځي. دا خو ظاهره خبره ده، دا خو د احادیثو نه معلومیږي چې کوم انسان زناکارۍ پسې ګرځي بدکارۍ پسې ګرځي هغه باندې وسي امانه د رزق تنګي دا ځمکه او په تنګ دی سره دې چې حق ولاو ده وتا به تنګ الله مې مشکلات حل کړي. رمضان المبارک را روان دی ملا ورته وتړی چې ښه مزېدار صحیح طریقې سره به روجې نیسم، صحیح طریقې سره پېشمنۍ کوم، صحیح طریقې سره به تراویح کوم، صحیح طریقې سره به انشاءالله کوشش کوم چې څومره ډېر ختمونه پکې وکړم. ته وګوره چې انشاءالله العزیز څنګه برکات نازلېږي. نو تاسو د رمضان المبارک چې کله میاشت ښکاره شوه په وړاندې شپه باندې چې اعلان وشو چې بهي سهار روژه ده نو په دغه شپه باندې یو وظیفه درته ښایم. دغه شپې وظیفه وکړئ انشاءالله یو خدا چې رمضان به هم بهترین رزق فراخه اسیم رمضان کې رزق زیاتیږي حدیث کې راځي رمضان کې رزق زیاتیږي. ته وګوره غریب نه غریب کس به ماښام ټایم کې د افطارۍ په ټایم کې څومره خوراکونه ورته پراته دي، فروټ هم پراته دي، شربت مشروبات هم پراته دي، قسمه قسم سالن هم پراته دي، پکوړې هم پرتې دي، سموسې هم پرتې دي، هر قسم نعمتونه درته ملاوي. دا د الله کرم دی. د رمضان المبارک الله ته ډېره نږدې ده، دا ډېره بزرګه میاشت ده. نو تاسو په دغه شپه باندې کوشش وکړئ چې دا یو وظیفه وکړئ. نو تاسو وګورئ چې انشاءالله العزیز تاسو ته د مال حال ټینشن پریشانۍ تکالیف مصیبتونه دا ټول به انشاءالله ختم شي. اسانه وظیفه ده، بس په دغه یو شپه وظیفه ده. که مثال په طور دغه شپه باندې درنه قضا شوه درنه خطا شوه په بله شپه یې وکړه خو رمضان مبارک کې دا یو ځل خامخا دا وظیفه د شپې د ماسخوتن مانځه چې وکړي ښې تراویح وکړي تراویح هم کوئ. تراویح نه بعد چې دی څه وکړه تراویح نه بعد اول چې دی کښېنه اول 2 رکعته نفل وکړه د حاجت دپاره او بیا د هغې نه پس 11 پېرې درود شریف ویه او بیا 3 ځله سوره یاسین تلاوت کا او 3 ځله سورة المزمل تلاوت کا او بیا د هغې نه بعد 3314 پېرې استغفار وکړه. څومره 3313 بار. کوم استغفار کوم چې ته کوی شي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا هم کوی شي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا هم کوی شي. کوم استغفار چې کوي خو د زړه نه وکړه اسې په خوله جمع خرچ نه چې استغفر الله دومره ځله مې ووایي د زړه نه توبې په نیت چې الله روژه م راله او زه خو ډېر ګناهګار یم الله پاکه زه د خپلو ګناهونو ټولو نه توبه وباسم الله بیا به آینده کې نه کوم. ته اراده خو کوی شي که نه نور کار خو د الله دی مدد بر سره الله کوي بچ کوونکی الله دی. مونږ یې وکړه لا حول ولا قوة الا بالله. د هغې مطلب دا دی چې نه څوک په خپل طاقت نیکي کوی شي نه په خپل طاقت د ګناه نه بچ کېدی شي مګر الله. دا طاقت دی الله دی. نیکۍ طاقت او توفیق چې دی نیکۍ توفیق هم الله ورکوي د ګناهونو نه بچ کوونکی هم الله دی. نو تاسو به داسې وکئ چې استغفار به 3313 بار خو د زړه نه 3314 پېرې او بیا چې د زړه نه د استغفار وکړو بیا به 11 پېرې درود شریف ویل او بیا به ښه د زړه نه دعاګانې وکړئ چې الله رمضان رالو او تا ته پته ده چې زه خو ډېر ګناهګار یم. الله دې د رمضان په خاطر دې کې ډېر خلک داسې دي چې ښه نیکان دي شپه ورځ عبادتونه دي بسترې راغونډې کړي دي په رمضان کې
ډېر کم خوب کوي چېرته غرمې په ټایم کې نور ټوله شپه مې عبادتونه کوي الله د هغې په خاطر خدای دې ما دا حاجت پوره کړه دا مشکلات مې حل کړه او الله پاکه دا روژه د موږ دپاره د دنیا او د آخرت د خیر د خوشحالۍ د سکون ذریعه جوړه کړه ښه د خپل حاجت دعاګانې به مو وکړي ټول مسلمانانو ته هم دعاګانې وکړي انشاءالله العزیز تیر به حده به دا دعاګانې کولی شي او الله پاک به ستاسو دا ټول مشکلات دا به حل کړي پریشانۍ او ختمې کړي او ټول حاجتونه مو پوره شي نو روژه را روانه ده ښه ورته ملا وتړئ اوس نه اراده وکړئ چې الله پاک انشاءالله زه به دا روژه په صحیح طریقې نیسم او انشاءالله ښه تراویح به پکې کوم ګناهونو نه به پرهیز کوم ګناهونو نه به ځان ساتئ ګناهونو نه بچ کېدل چې دی دا ډېر لوی ولایت دی لویه بزرګي دقه ده چې سړی د ګناه نه بچ شي او که نه ګناهو کې مبتلا نو که بیا په هوا کې روان یې او په هوا کې مصالحات چې مونځ پې کویم ته بزرګ نه دا به څه جادو مادو غټ ولایت څه شی دی ځمکې په سر غټ ولي الله څوک دی چې د ګناهونو نه ځان بچ کوي دا ځان پوهې کوي الله دې مونږ کې دغه ولایت او دغه تقوا پیدا کړي جزاکم الله الله مو خوشحاله ساته الله دې دا رمضان د خوشحاله او رمضان جوړ کړي د دنیا او د آخرت د خپلې رضا ذریعه راته جوړه کړي واخر دعوانا ان الحمد